بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ظهور خان یو پیره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. مینوالو نننی پروګرام زما د خدمتګار کور میاخان چې کوم یو فلاحي تنظیم دی او همیشه د غریبانو مرسته کړې ده، د غریب کورنۍ امداد کړی دی او د خدمتګار کور سره سره به زه د تحصیلي کارډلنګ په سطح باندې چې څومره تنظیمونه دي د ټولو نومونه اخیستل خو مشکل وي، خو د ټولو شکریا ادا کوم د هر کال هغوی په روژه کې او اختر کې د خپل کلي د علاقې د خلکو سره ډېره زیاته مرسته کوي. په د دې نه علاوه چې کله هم داسې څه مشکل راغلی، داسې څه دغه راغلی، نو هغوی ورته دې تنظیمونو ورته لاس ورکړی دی. بېلوس خدمت کوي او بغیر څه لالچه، بغیر څه تنخواه نه دوی دا کار کوي. نو څومره تنظیمونه چې دي تحصیلي کارډلنګ ټولو ته زه یو د خپل اړخه خراج تحسین پیش کوم. ګرانو کتونکو، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زموږ سره نننی پروګرام زموږ د خدمتګار کور میاخان په حواله باندې دی. زموږ سره دې وخت کې موجود دی د خدمتګار کور چیرمن بشیر خان او د هغوی سره چې څومره د خدمتګار کور ممبران دي، دا ټیم چې دی د بشیر خان سره چې دا کوم ټیم دی هغه ټول ناست دي او دا ډېر یو مضبوط او ډېر ښکلی ټیم دی. کله نه چې ما د دوی یو څو پروګرامونه اټینډ کړم، ما ولیدل، نو زه یې ډېر متاثره کړم چې د دوی کوم طریقې کار دی هغه ډېر زبردست دی. بشیر خان چونکې خپله باندې اسلام آباد کې په یو ښه پوسټ باندې جاب کوي او هلته پاتې کېږي، خو د هغې سره سره دا نه دي کړي چې یاره زه بس دلته کې پاتې کېږم نو کلی نه دی هیر کړی. حالانکې زموږ د دې سیمې سره تعلق لرونکي ډېر داسې خلک دي چې هغوی بار تللي دي، سیټ شوي دي او هغوی بیا د خپل خاوره د خپل کلی هیر کړی. خو بشیر خان او داسې نور هم زموږ ډېر ملګري دي چې هغوی هلته په بهر باندې د کلي نه بهر په ډېر ښه پوسټونه دي، خو کلی یاد ساتلی. په هغې کې یو نوم د بشیر خان هم دی. بشیر خان خدمتګار کور څنګه دې طرف ته سوچ راغی، بیا دې دپاره دې څه کول غواړي، په دې کلي باندې څه وکړل، د دې ټولو خبرو باندې به موږ د ده نه پوښتنه کوو. بشیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې د وخت راکولو ستاسو او ستاسو د پوره ټیم شکرګزار یو. بشیر صاحب څنګه چې ما وویل چې یاره تاسو په سرخار کې پاتې کېږئ او هلته کې یو ډېر بیزي لایف دی او تاسو ماشاءالله په یو ډېر ښه پوسټ باندې هم یئ. د هغې سره سره تاسو چې کوم اکټیویټیز کوئ د خدمتګار کور ارګنایزیشن په نوم باندې، دا خو ډېر رچاودی کار دی، ډېر سردردي ده. څنګه د دې خدمتګار کور دا سوچ څنګه راغی، د دې معرض وجود کې دا څنګه راغله، دې طرف ته هم دا ذهن څنګه راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د راتلو هم ډېره مننه چې یاره تاسو زموږ د تنظیم او زموږ د کلي ته چې کوم دی نو ټایم ورکړ چې زموږ په دې تنظیم باندې تاسو خلک د دې نه آګاه کوئ. زموږ د کلي چې کوم دی نو دا خو اوس د سوات موټروی سره لږ راښکاره شوی، که نه مخکې چې کوم دی دا بلکل سایډ ته و، پټ و، غربت هم ډېر زیات و. زموږ خپل ایجوکیشن هم د دې علاقې نه و، د دې ځایونو نه و، نو مسایل دلته کې ډېر زیات دي. زموږ ذهن کې راغله چې یاره ولې نه یو مشترکه کوشش وشي، انډیویجولي خو هر یو کس لګی هغه خپل څه نه څه په زندګۍ کې د خلکو سره امداد کوي، یو منډه ترړه وي، خو داسې یو کلیکټیو پلیټفارم نه و چې یاره هغې سره ټول کمباین شي او هغه خدمت وکړي. نو دغې سوچ باندې موږ چې کوم دی نو دا تنظیم جوړ کړو، خدمتګار کور ارګنایزیشن په نوم باندې. دا د 2016 نه چې کوم دی نو ایکټیولی کار کوي په میاخان کې، په شاکلو ته هم سپورټ ورکوي په ځینو پیکیجونو کې. زموږ ډېر ملګري دي چې په دې کې زموږ سره کوششونه کوي، ځکه چې دا د یو کس کار نه دی، دا یو اجتماعي سوچ لرلو والا کسان چې یو ځای شي نو هغوی دا کولی شي. بشیر خان صاحب، دې وخت کې ستاسو تنظیم کې څومره ممبران دي چې هغوی دا هلې ځلې کوي؟ ولې چې دا خو د یو مضبوط ټیم ورک نه بغیر نه کېږي. زموږ خو جي لکه جنرال ممبرز خو زموږ ډېر زیات دي، خو ځکه موږ د ایګزیکټیو باډي ممبرز دي زموږ سره دا صدر شیف دی زربیش خان صاحب، دی د تنظیم صدر دی. ورپسې چې کوم دی نو افتخار صاحب دی، د جنرال سیکرټري دی. ورپسې محمد رحیم دی، نو دی د انفارمیشن او دغه انچارج دی. ورپسې تاج نواب صاحب دی، سوشل میډیا انچارج دی.
او ورسره چې کوم دی نو اکټیو پارټیسیپیشن هم د خلکو دغه کوي. بیا زمونږ ردی خان کاکا دی نو دی چې کوم دی نو د فاینانس سیکټري د تنظیم مالی معاملات چې کوم دی نو دوی ګوري. اصیل خان صاحب هم زمونږ ایگزیکټیو باډي ممبرز دی، دوی چې کوم کلي نور کسان دي هغه موټیویټ کوي د تنظیم په کارونو کې، تنظیم په حوالې سره. نو دا زمونږ چې د اکټیو ممبرز چې کوم ایگزیکټیو باډي ممبرز دي دا د هغوی پارټیسیپیشنز په دې هر پروګرام منیجمنټ او د هغې دپاره چې کوم دی نو خلک آیډنټیفای کول، بیا هغه چا خلکو ته رسول، دا ټول د دې اکټیو ممبرز باډي. په دې کې یو څو کسان به اوس مسې مې راغلي به نه وي، او د دې نه علاوه زمونږ جنرل ممبرز خو د دنیا دي، هغه خو ډېر زیات دي که نه، او دوی څومره معاملات چې کوم دي نو هغه دا باډي منیټر کوي. بشیر خان صاحب څومره خاندانونو ته به تاسو دې روژه کې د اختر کې پیکیجز ورکړي، څومره خاندانونه د دې خدمتګار کور ارګنایزیشن نه مستفید شوي دي؟ مونږ د روژه کې چې کوم دی په سټارټ کې مونږ یو پروګرام کړو، په هغې کې مونږ 200 فیملیز ته پیکیج ورکړی. هغه ښه د خوراک پیکیج هم پکې و، او ورسره چې کوم دی نو کیش پیکیج هم و. هغه مونږ د میاخان، سنګو، کویې، پیپل، بابوزو، د شموزو دې خلکو ته پکې ټولو ته مونږ د هغې حصه کړې وه. بیا د هغې نه پس مونږ دوباره په 15مه روژه باندې یا 14مه روژه باندې 40 فیملیز ته مونږ دوباره یو پیکیج ورکړه چې کوم کسان پاتې شي وو د هغې زوړ وړمبي پیکیج نه. بیا مو د دې اختر دپاره د اختر نه یو هفته مخکې مونږ پروګرام وکړو چې هغې کې مونږ 100 فیملیز ته چې کوم دی نو پیکیج ورکړی وو، هغوی ته مونږ کیش پیکیج ورکړی وو د اختر. دې نه علاوه مونږ په دې روژه کې چې کوم دی نو یو 3 ماشومانې وې د هغوی غریبانانو، یتیمانانو، د هغوی د جهیز دپاره مونږ هغوی ته چې کوم دی نو پیکیج ورکړی وو. دا ورسره روان دي په دې روژه کې زموږ په دویمه ورځ 52 په دویمه پیره باندې چې کوم 40 نو 52 کسان وو. دې نه علاوه مونږ د دې اختر نه چې مخکې کوم پروګرام و دې کې مونږ ماشومانو د سکولونو مختلف زمونږ چې سکولونو سرکاري سکولونه دي نو په هغې کې چې کوم غریبانان ماشومانو د هغوی دپاره یونیفارم او د هغوی د سټیشنري دپاره چې کوم دی نو کیش پیکیج مونږ هغوی ته ورکړو. هغه 52 کسان و، 52 کسان و هغه ماشومان. بشیر خان صاحب خدمتګار کور د رمضان پیکیج او د اختر نه علاوه هم په دې کلي کې څه نور اکټیویټیز کوي، د غریبانانو سره نور هم څه داسې امداد کوئ تاسو؟ زموږ خو جي یو خو فرست چې کوم دی نو ایجوکیشن دی. په ایجوکیشن کې مونږ چې کوم دی نو کسان سپورټ کوو، لکه زمونږ په دې تنظیم د کوششونو د وجې ځینې ماشومان اوس داسې دي چې په یونیورسټۍ کې دي، پېښور یونیورسټۍ، انجینرینګ یونیورسټۍ کې زمونږ یو ماشوم دی هغه سبق وایي، دغه شانتې ملکه او هغه لکه میټرک چې وکړو نو هغه بیا موږ په کالج کې د هغه سپورټ وکړو، کالج کې داخل شو، بیا یونیورسټۍ کې هغه ته موږ ایډمیشن وغیره کې سپورټ کړو، او الحمدلله اوس هغه ماشوم چې کوم دی نو د انجینرینګ سیکنډ ایئر سټوډنټ دی او ښه کامیاب روان دی. دغسې بل یو ماشوم و هغه موږ په دې بونیر یونیورسټۍ کې په فزیکس ډپارټمنټ کې داخل کړی و، هغه له موږ سپورټ چې کوم دی نو د پاکستان بیت المال په وساطت سره موږ هغه سپورټ کړو. نو هغه ماشوم اوس چې کوم دی نو بس زما په خیال د هغه دا لاست ایئر دی، هغه به فارغ شي. دې نه علاوه زمونږ دا تاج نواب صاحب او دوی چې کوم دی نو سږ یو ټیسټ انعقاد کړی په میاخان کې، ټیلنټ هنټ ټیسټ و. نو په هغې کې چې کوم ماشوم یو میل یو فیمیل هغوی ټاپ کړو، نه بیا موږ د کاټلنګ په ښه سکول کې داخل کړه او د هغوی ټوټل سپورټ چې کوم دی د هغوی ټوټل اخراجات انکلوډینګ د ټرانسپورټ هغه چې کوم دی نو زمونږ تنظیم برداشت کوي. نو تعلیم دی ورسره چې کوم دی نو بیا موږ په هیلث باندې کار کوو چې یاره کوم مریضان یې د هغوی سره څه سپورټ نه وي، د هغوی امداد کوو. د هغې دپاره زمونږ کلي کې یو امبولینس هم چې کوم دی نو د هغه په وساطت سره موږ ته میلاو شوی دی د بابوزو د مدرسې. نو هغه هم خلکو ته په سبسیډایز ریټ باندې سپورټ ورکوي، که چېرته کمردان ته ځي یا پېښور ته ځي ډاکټر له. نو د هیلث په حواله هم څه مونږ کار کوو. بیا د دې نه علاوه مونږ یو بل یو سکیم دی چې هغې ته مونږ روزګار سکیم وایو، نو خلکو ته قرض حسنه ورکو، هغه بیا مونږ ته په اسان اقساط کې هغه واپس کوي او هغه په خپل روزګار کوي. نو داسې مونږ تقریبا 15-20 کسانو ته مونږ دغه روزګار دپاره پیکیجز ورکړي دي، چاته ₹1,00,000 ورکړي دي، چاته 80,000 ورکړي، چاته 50,000 چې څومره د یو کس د کاروبار د ضرورت وي.
هغه بیا موږ ته په منتلی کیستونو کې هغه واپس کوي. دې نه علاوه موږ چې کوم دی د لارو کوڅو کې که فرض که چېرته ګندګي یا داسې نور څه دا سلیبونه مات شوي هغه سپورټ کوو. نو زموږ تقریبا ملټي ډایمنشنل اکټیویټیز دي په جهیز په دې دغه کې موږ چې کوم دی نو کومې غریبانانې ماشومانې د جهیز د وجې د هغوی ودونه ایثار شوي هغه موږ سپورټ کوو فاینانشلي. میډیکل کیمپس موږ ارینج کوو د مختلف موقع په موقع باندې د کلي د ټیمونو راځي هغوی چې کوم دی مختلف مریضان ګوري او هغوی د سرویسز ورکوي. بشیر خان صاحب دا څه چې موږ ولیدل او څه وینو ظاهره خبره ده دا د لږو پیسو څیز نه دی. د دې د ډونیشن څه طریقې کار دی خپل ملګري هم پکې صحیح ساتي که د بهر نه هم د لاسه ډونیشن راځي. او بله خبردار د ما سوال ډبل شو چې د یو غریب سړي تاسو د هغې معلومات څنګه کوئ ولې چې دې کې به داسې ډېر خلک وي چې هغه بظاهره به ډېر ښه ښکاري سفیدپوش وي خو دننه به هغه غریب د حالاتو یا مهنګۍ به ځپلی وي او هغه به چاته د شرمه هم نشي ویلی چې مال راکئ زما اندروني حالات د کور چې دي هغه ډېر خراب دي. نو دغه خلکو ته تاسو څنګه رسئ؟ حاجي ستاسو وړاندې کوېشن و چې یاره ډونیشنز چې کوم دی ډونیشنز خو زموږ کلي کې د خپل ممبرز چې کوم دي دوی هم پکې څه نه څه سپورټ کوي هر یو کس د خپل مطابق. بل زموږ چې کوم ملګري دي هغه بهر دي د کلي نه که هغه د دې کلي سره تعلق ساتي که د دې کلي سره نه ساتي څه زموږ په ذاتي تعلق باندې نو هغوی د مونږ دغه شانتې خپل دغه وکړو چې یاره داسې د علاقه کې غربت دی د علاقه کې ضرورت دی. نو الحمدلله دا کارونه خو بس الله پاک چلی او دا زموږ شکر دی خوش قسمتي ده چې زموږ په ذریعه باندې ورته ورکوي. نو هغه تر اوسه پورې مونږ ته داسې مسله نه ده راغلې مونږ چې الله پاک مهربانه دی چې د خلکو نه کوم سپورټ میلاویږي نو هغې باندې زموږ ښه مکمل کار روان دی او نورم انشاءالله کوششونه زموږ شروع دي چې یاره دا تنظیم مخکې بوځو. بل تاسو یو خبره وکړه چې یاره تاسو دا آیډنټیفیکیشن څنګه کوئ یا تاسو دې کې ګیلې معنی نو په دې کارونو کې خامخا ګیلې معنی هم راځي خو زموږ صرف یو موټیو ده چې موږ په دې کې بالکل خپل ولي به پکې نه کوو په دې کې موږ سیاسي دغه نه ساتو افیلیشن نه ساتو دا به صرف او صرف د الله د رضا دپاره دا کار چلو. نو چې کله مونږ دا خبره کوو زموږ د ملګرو ټولو جذبه دا ده چې یاره دا مونږ خدمت خلق کوو. نو خدمت خلق دپاره مونږ خو دا کلی دی د دې ډېره لویه آبادي ده خو چونکې مونږ سره د هر یو ټبر یا د هر یو دغه یو کس شته دی نو هغوی ته اکچولي پته وي چې یاره کم کس ضرورتمند دی هغه مونږ چې کوم دی نو لیسټونه جوړ شي هغې کې بیا شارټ لیسټینګ وشي هغه شارټ لیسټینګ نه پس چې کوم دی نو مونږ بیا هغه اناونس کړو چې یاره دا کسان دي او هغوی ته مونږ بیا هغه پیکیج ډسټریبیوټ کړو. خو زمونږ حتی وسه کوشش دی چې یاره بغیر څه د افیلیشن نه بغیر څه د خپلولۍ نه تاسو که زموږ ټول پروګرامونه وګورئ نو پای کې به تاسو ته چېرته داسې مخې ته رانشي چې یاره زمونږ په دې یو کس ته پیکیج میلاو شوي یا امداد میلاو شوي او هغه حقدار دی. الحمدلله داسې به یو په دې شپږ اته کاله کې یو کس په داسې تاسو ته میلاو نه شي چې هغه ضرورتمند نه وي هغه ته امداد میلاو شي. بېشک هغه دې به زموږ نه خفه شي زموږ سره دې پې هغه ناراضه شي خو مونږ چې کوم دی نو مونږ هغه ډسټریبیوشن خپل صحیح کړو ځکه چې که مونږ دا ډسټریبیوشن غلط وکړو نو دا خو مونږ بیا د ثواب په ځای باندې ځان له ګناه ګټو. نو د اصل سیز په دې کې دا دی چې پراپر رایټ پرسن ته یو رایټ سیز ورسوي که نه. بشیر خان صاحب خپل ډونرز ته خپل یارانو دوستانو ته خپل کلي عوامو ته چاپېرچل کې څه پیغام ورکول غواړئ چې هغه د خدمتګار کور ملاتړ جوړ شي داسې څه پیغام شته؟ هغوی دپاره زموږ خو د هغوی شکریه هم ادا کوو. بل دا ده چې زموږ په دې علاقه کې ډېر زیات ضرورت دی غربت ډېر زیات دی د اوبو مسایل دي خلکو ته د تعلیم مسایل دي خلکو ته او ځان له زندګي چې کوم دی نو هغه ډېره اسانه ده او خو بس هر یو کس په چې کوم دی نو د یو کس په څه اخراجات یا د هغه د فیملي په څه اخراجات دي. اصل لایف خدا دی چې یاره ته ځان سره نور خلک سپورټ کړي بل د دې خاورې نه چې کوم خلک تللی دی او هغه د دې خاورې خپل فرض دی اوس په هغه چې راشي او دا خلک سپورټ کړي. نو زمونږ چې څومره د علاقې خلک دی چې هغه بهر دی هغوی له پکار دي چې راشي زموږ سره په دې تنظیم کې تعاون هم وکړي او په دې تنظیم کې زموږ سره شامل شي چې یاره مونږ دا نور مخکې څنګه بوځو. مونږ اوس نیکسټ هغه کې پروګرام دا دی دوی سره مونږ سره خبره کوله چې یاره مونږ یو کس داسې وساتو چې هغه د خلکو ته
اکثر د ماشومانو ته اویرنس نه د یونیورسټو داخلو کې کالجونو داخلو کې بیا جابونه د هغې ته اپلای نشي کولی سکینر ورسره نه وي پرنټر ورسره نه وي موږ وایو چې یاره موږ یو لیپټاپ یو سکینر یو پرنټر دلته کیدو به د خپل دفتر کې او موږ یو کس ډیډیکیټډلی هغې دپاره وساتو چې هغه د سټوډنټانو یا د کوم خلک چې جاب دپاره اپلای کوي چې د هغوی مدد کوي چې یاره څنګه به اپلای کوم د هغې دپاره څه ریکوایرمنټس دی دا سپورټ به موږ انشاءالله فرام دی نیکسټ منث به انشاءالله دا سروس هم شروع کوو که خیر ډېره مننه بشیر خان صاحب ستاسو او ستاسو د خدمتګار کور د ټولو ممبرانو په پروګرام کې د وخت راکولو ګران کتونکو د بشیر خان صاحب د خدمتګار کور چیرمین خبرې تاسو واورېدلې سکرین باندې به د دوی نمبر تاسو چلیږي او په میا خان باندې ډېر ښکلي کارونه کړي دي او کوي هم او څوک چې هم د دې علاقې سره د سیمې سره تعلق لري هغه دوی سره تاسو نیغ په نیغه هم رابطه کولی شئ زه ظهور خان اجازت غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان